الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. د سوره بقره درس روان دی. نننی درس د آیات نمبر 67 نه شروع کیږي. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. د بني اسرائیل خباستونه او د بدو صفاتو تذکره وا. د یو صفت تذکره وشوه چې الله جل جلاله د هفتې په ورځ باندې د ښکار کولو نه منع کړیو. هغو به ځان له هیلې او بانې کتلې چونکې هغه ورځ د ښکار د عبادت و په هغې کې بل څه کار کول دا منع و. نو دیو پکې ځان له هیلې او بانې کتلې او ښکار به یې کولو. نو د هغې په پاداش کې الله جل جلاله د هغوی نه خنزیران او شادوګان جوړ کړه. ابن عباس رضی الله تعالی عنه فرمایي چې دا 3 ورځې ژوندي و، 3 ورځې پس الله بیا دا هلاک کړه. په ننني درس کې د دیو دویم قباحت بیانیږي. دا چې کله په مصر کې پاتې کېدل، نو په مصر کې چونکې دغه خلکو به د غوا عبادت کولو، نو د بني اسرائیلو په زړونو کې د هغې تعظیم او احترام موجودو. دا وجه وه چې کله سامري د موسی علیه السلام په غیر موجودګۍ کې یو سخی جوړ کو او هغې به اوازونه کول، نو دا بني اسرائیل راله او هغې ته په سجدې باندې پرېوته او د هغې عبادت یې شروع کو. ځکه د دې نه مخکې په مصر کې د غوا عبادت شوی او د دې په زړونو کې د هغې تعظیم او احترام موجودو. نو الله جل جلاله د دیو د زړونو نه هغه تعظیم او احترام د استو د پاره دیو ته حکم وکړو چې تاسو غوا حلاله کړئ. او په دې کې مقصد هم داو چې د دیو د زړونو نه د دې غوا د تعظیم ختم شي. ځکه دیو ته دا خبره څرګنده شي چې کوم څیز ځان د ذبح نه بچ کولی نشي، د حلالۍ نه بچ کولی نشي، نو هغه به تاسو ته نفع او نقصان څه درکړي. نو موسی علیه السلام د الله جل جلاله دا حکم د قوم ته وړاندې کو. نو د قوم ورته په جواب کې ویل اتتخذنا هزوا، چې ته مونږ پورې ټوکې کوې، ته دا څنګه خبره کوې؟ ځکه د دیو په وهم و ګمان کې دا خبره نه وه چې الله به مونږ ته هم داسې حکم کوي چې تاسو غوا حلاله کوئ. ځکه دا خو یو مقدس ځناور دی او د دې مخکې عبادت کړی شوی دی. نو د دیو په زړونو کې د هغې احترام موجود و. نو موسی علیه السلام وفرمیل چې زه د الله پناه غواړم، زه تاسو سره ټوکې نه کوم، دا د الله حکم دی او ما تاسو ته وړاندې کو. بیا د بني اسرائیلو تفوس وکړو چې د کمې غوا د حلالولې حکم مونږ ته شوی دی، نو د دې صفات څه دي؟ یعنی په اعتبار د عمر سره دا غټه غوا پکار ده او کنه بالکل ورکوټي غوا پکار ده.
نو الله جل جلاله د دې هم وضاحت وکړو چې داسې غوایي چې نه ډېره زیاته غټه او نه ډېره زیاته وړی بلکې درمیانۍ. نو په دې باندې هم دیو اکتفا ونه کړو. بیا بل سوال وکړو چې د دې غوا رنګ به څه یعنی څه قسمه غوا مونږ حلاله کو. نو الله جل جلاله د دې هم وضاحت وکړو چې داسې غوایي چې بالکل تک زیړی، حالانکه زیړه غوا پیدا کول دا ډیر زیات مشکلی، ځکه په مصر کې دا قانون چې کله به د قربانۍ د پاره یو ساوري پیش کولو نو د هغه انتخاب به د داسې رنگ نه کولو چې هغه به تک سپینو، په هغه کې به نور قسمه سرنګونه شامل نه وو. نو د دې وجې نه دیو دا خبره وکړه چې د دې رنگ بس قسمه. نو الله جل جلاله ورته د داسې رنگ انتخاب وکړو چې د هغې پیدا کول ډیر زیات مشکل و. حسن بصری او سعید بن جبیر فرمای وی دیو ته دا حکم و چې داسې غوای چې د غوا دا کم سوی چې دی یعنی د خپو دا کم سوی چې دی نو دام تک زیړي چې د دې وجود مکمل تک زیړي، په دې کې بل قسمه سرنګ او داسې څه قسمه داغ وغیره پکې شامل نه. نو هغه دیو ځان ته نورم ګرانه کړله. بیا په دې باندې هم اکتفا ونه کړه. بل سوال یې وکړو وی چې مونږ ته د دې خبرې وضاحت وشي چې دا غوا داسې چې د کار والا غوایي او کنه کار ماره نه کلی بلکې بالکل تازه غوای. نو الله جل جلاله د دې هم وضاحت او فرمایلو چې دا غوا داسې غوا ده چې تی بالکل هیڅ قسمه سکار نه دی کړی، یعنی په مخکې زمانه کې به په غوایانو باندې دا ځمکې اړولې، فصلونه به پې کرل یا به ارټونه هغې ته به یې غوایه وتړلو او هغه به ګیر شاپیره تاوېدو، د ځمکې د کویونه به یې اوبه رایستلې. نو الله وفرمایل چې نه داسې غوا چې په هغې باندې ځمکه اوښتي او نه داسې غوا چې هغې باندې د کویونه اوبه رایستې شوي او په هغې باندې فصل اوبه شوی، نه، بالکل صحیح سالمه او روغه غوا چې په هغې کې هیڅ قسمه څه شک او شبه نه. نو د هغې نه پس دیو بیا دا خبره وکړه چې ها وستا مونږ ته مکمل صفات بیان کړله، ځکه دا غوا په مونږ باندې ګډه وډه شوې ده. مفسرین ذکر کوي او د ابن عباس رضی الله تعالی عنہ نه هم یو روایت دغه شانتی کی مروی دی، فرمای الله جل جلاله دیو ته حکم کړو چې یو عام غوا را واخلئ او هغه ذبح کړئ، نو ستاسو د طرف نه دا کافي ده. خو چون کې دیو په دې کې سوالونه شروع کړه او هیلې او بانې لټول شروع کړه د دې دپاره چې دا حکم چې کم مونږ ته شوی دی په دې کې به مونږ چون چرا شروع کو، سوالونه به شروع کو، نو دا حکم به زمونږ نه ساقط شي. نو یو آسان کارو یو آسان حکم او هغه دیو په ځان باندې مشکل کو. نو د دې وجې نه په قرآن کې بل ځای کې الله فرمایي لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. وی د داسې څیزونو په باره کې تپوس مه کوئ که چېرې هغه تاسو ته ظاهر شي نو تاسو به یې بده وګڼئ. یعنی د شریعت یو حکم دی نو په هغې کې زیات تپوسونه او زیات سوالونه کول نه دي پکار، بلکې په من او عن سره آمنا وسلمنا ویل پکار دی او د هغه حکم تابعداري پکار ده. نو بني اسرائیلو پکې تپوسونه شروع کړه نو الله ورته هغه غوا ګرانه کړله. نو دی آیاتونو کې د هغې تذکره ده. وَإِذْ قَالَ مُوسَى او کله چې ویله موسی علیهم الصلاة والسلام لقومه خپل قوم ته ان الله یقینا الله پاک یأمرکم حکم کوي تاسو ته ان تذبحوا دا چې ذبح کوئ بقرة یوه غوا. قالو ویله د قوم اتتخذنا ایا نیسې ته مونږ لره هزوا په ټوکو سره، یعنی ته زمونږ سره ټوکې او مسخرې کې مونږ ته داسې خبره کې. قال ویله موسی علیهم الصلاة والسلام اعوذ بالله زپنا غوانم په الله باندې ان اکونا دا چې شمزا من الجاهلین د ناپوهونه،
یعنی کم کس چې ناپوهه او قمقلی نو هغه ټوکې او مسخرې کوي، کم چې سنجیده انسان او پوهه انسان نو هغه ټوکې او مسخرې نه کوي. خوشطبي هغه ځان له ده او ټوکې او مسخرې هغه ځان نه دي. نو کله ناکله خوشطبي کول پکار دي خو ټوکې او مسخرې نه پکار. نو موسی علیه السلام وفرمایل چې زه د الله پناه غواړم چې زه د داسې خلکو نشم چې څوک ټوکې او مسخرې کوي. نو قال اویل دیو ادعو لنا دعا وغواړه زمونږ دپاره ربک د رب خپلنا یبین لنا چې بیان کړي مونږ ته ما هي چې څه ده دا غوا، یعنی په اعتبار د عمر سره د دې څه صفت دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای وی دیو دا حکم ځان ته سخت کو، نو د دې وجې نه الله جل جلاله په دیو باندې سختی راوستله. نو دیو دا سوال وکړو. نو قال اویلا موسی علیه السلام انه یقینا شان داده یقول وای الله انها بقره یقینا دا غوا، داسې غوا ده لا فارض نه بوډۍ ده ولا بکرون او نه بچی ده یا وړه ده، عوان درمیانه ده بین ذالک د دې په منځ کې، یعنی نه ډیره زیاته د عمر والا ده او نه ډیره زیاته ورکوټې ده، بلکې د دې په منځ کې ده او درمیانه عمر والا ده. ففعلوا وکئ ما هغه تؤمرون چې حکم کیږي تاسو ته، یعنی الله چې تاسو ته کوم حکم کړی دی هغه حکم وکئ او په هغې کې ډیر زیات سوالات او جوابات مه کوئ. قالو ویله دیو ادعو لنا دعا وغواړه زمونږ دپاره ربک د رب خپلنا یبین لنا چې بیان کړي مونږ ته ما لونها چې څه دی رنګ د هغې. قال اویله موسی علیه السلام انه یقینا یقول وای الله پاک انها بقرتون یقینا داسې غوا ده صفراء چې تک زیړه ده، فاقع خالص دی لونها رنگ د دی، تسر الناظرین چې خوشاله کوي کتونکي، یعنی د داسې رنگ غوا ده چې انسان هغې ته نظر وکي او د انسان زړه د هغې په کتو سره خوشاله شي. نو قالو ویله دیو ادعو لنا وغواړه زمونږ دپاره دعا ربک د رب خپلنا یبین لنا چې بیان کړي مونږ ته ما هي چې څه دی کیفیت او صفات د دی. ان البقره یقینا دا غوا تشابه علینا ګډه وډه شوي ده په مونږ باندې، و انا او مونږه انشاء الله کچری وغواړي الله لمهتدون نو خامخا هدایت به بیا مومو. مفسرین ذکر کوي وی دیو کچری د دې غوا په دې لټون کې انشاءالله نه ویلې نو تر قیامته پورې به دیو دا غوا نه پیدا کړي. خو د دې سوالاتو او جواباتو سره سره الله جل جلاله د دیو په زړه کې د انشاءالله دا لفظ واچولو، نو کله چې د دیو د خولو نه د انشاءالله دا لفظ را ووتلو نو دیو ته هغه غوا بیا میلاو شوه. او د دې غوا په تلاش کې 40 کاله تیر شوي، یعنی دیو ته چې کله حکم شوی و نو د هغه وخت نه واخله تر 40 کالو پورې دیو د غوا تلاش کوله، خو د غوا دیو ته میلاوېدله نه. نو بیا په اخیره کې چې دیو کله لفظ د انشاءالله وویلو نو دیو ته هغه غوا بیا میلاو شو. دا یو یتیمو هغې یوه غوا ساتلې وه، نو د هغې نه دیو هغه غوا واغېستله او د هغې قیمت ډېر زیات ولګولو. یعنی په هغه زمانه کې تفسیر بیضاوي ذکر کړل دی چې د مارکیټ کم ریټو هغه 3 روپیو 3 درهمو، خو لیکن دیو چې دا غوا کله اغېستله نو دای دومره په باری او درون قیمت سره واغېسته چې یو طرف ته یې سره کېښودله او بل طرف ته یې دا غوا ودروله او دا دواړه یې وتلله، دومره ګرانه دیو ته دا میلاو شوه. یو بل روایت داسې دی چې د دې غوا دا چمړه چې ده نو دا یې د سرو نه ډکه کړله او د دې په بدل کې دیو دا غوا واغېستله. قال ویله دیو انه یقینا
شان دادی یقول وای الله پاک انها بقره بشک دا غوا داسې غوا د لا ذلول چې جوتی نه ده یعنی کار پې نه دی شوی تثیر الارض چې اړی ځمکې لره ولا تسقي الحرث او نه اوبه کوي فصل لره یعنی داسې غوا نه ده چې هغه جوتی شوي او په هغې باندې خلک ځمکې اړی کارونه پې کوي یا داسې غوای چې هغه باندې خلک ځمکې اوبه کوي او د ارټ دپاره استعمالوي بلکې مسلمتون صحیح سالمه ده لا شیت فیها نشته دی صحیح پدې کې نو قالو ویل دیو الان وست راتله وکړله جئت بالحق په صحیح حق سره فذبحوها پس دیو علالکله دی غوا لره وما کادو او نو دیو یفعلون دزلنه دا کار کوونکي یعنی په آخره کې چې ورته کله دا غوا میلاو شوه نو هغه غوا یې ذبح کړله خو بیا هم د دې ذبح کول د دیو دزلنه نه و وإذ قال او کله چې ویله موسی علیه السلام لقومه قوم خپلته ان الله یقینا الله پاک یأمرکم حکم کوي تاسو ته ان تذبحوا دا چې ذبح کوي بقرتن یو غوا قالو ویل دیو اتتخذنا آیت نیسې مونږ لره هزوا په ټوقو سره قال ویل موسی علیه السلام اعوذ بالله زپنا غواړم په الله باندې ان اکونا دا چې شمس من الجاهلین د ناپوهونه قالو ویل دی قوم ادعو لنا دعا غواړه زمونږ دپاره ربک در خپلنا یبین لنا چې بیان کې مونږ ته ما هي چې څه دي صفات د دې غوا په اعتبار د عمر سره نو قال ویل موسی علیه السلام انه یقینا شان دادی یقول وای الله انها بقره بشک داسې غوا ده لا فارزون چې نه بوډۍ ده ولا بکرون او نه وړه ده عوانون درمیانه ده بین ذالک د دې په منځ کې ففعلوا وکئ ما هغه کار تؤمرون چې حکم درته کیږي قالو ویل دیو ادعو لنا دعا غواړه زمونږ دپاره ربک در خپلنا یبین لنا چې بیان کې مونږ ته ما لونها څه دی رنګ د دې قال اویل موسی علیه السلام انه یقینا شان داده یقول وای الله پاک انها بقره دا داسې غوا ده صفراء چې تک زیړه ده فاقع خالص دی لونها رنگ د دې تسر الناظرین چې خوشاله کوي کتونکي لره قالو ویل دیو ادعو لنا دعا غواړه زمونږ دپاره ربک در خپلنا یبین لنا چې بیان کې مونږ ته ما هیه چې څه دي صفات د دې ان البقره یقینا دا غوا تشابه ګډوډه شوې ده علینا په مونږ باندې و انا او مونږه ان شاء الله کچرې وغواړي الله لمهتدون نو خامخه هدایت به بیا مومو قال ویل موسی علیه السلام انه یقینا شان داده یقول وای الله پاک انها بقره داسې غوا ده لا ذلول چې نه ده جوتی انکار کوونکې نه ده تثیر الارض چې اړی ځمکې لره ولا تسقي الحرث او نه اوبه کوي فصل لره مسلمتون صحیح سالمه ده لا شیت فیها نشته د صعیب په دې کې نو قالو ویل دیو الان اوس جئتا راتله دی وکړه بالحق په حق سره فذبحوها پس ذبح کړه دی غوا لره وما کادو او نو دیو یفعلون دزلنه دا کار کوونکي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين برحمتك يا رب